اسلام شی د اخلاقیاتو خپل یو اهمیت ده. ایمان او د عقیدې صحت چې بعد نیک اعمال چې یو مسلمان کوي خود شي اخلاق حسنه صفت نوي نو نه دغه مسلمان زندگی مقصد پرسله او نه دول زندگی نور د پاره عمل نمونه جوړې دی سي ځکه چې د اخلاق حسنه خو انسان چې حقیقت شي انسان جوړوي ورنه انسان له زندگی چې که اخلاق حسنه صفت بار وباسه نو ظاهری صورت شي خدا انسان وي حکم انسانیت روح دا عادش نه موجود او دل وجه اخلاق حسنه چې خلاص کم انسان وي اخطا الله تبارک وتعالى قرآن مجید شي انسان بیان دی فرمایلی زمانه ما قبل اسلام شي چونکه اکثریت د دغه اخلاق حسنه چې خلاص او اخشدا صفات نو موجود لہذا اغه زمانه ته زمانه جاهلیت ورته ویل سي. حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله تعالی علیه ادغه طرف ته اشاره فرمایي د فرمای آدمیت سپ دولت نه دی رحمانه بود کا جوشی د سروزرو نه انسان شه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل بعثت لمقاصد چخه یو اهم مقصد دا ارشاد فرمایلی دا لأتمم مکارم الاخلاق یو جرغلی دی لأتمم صالح الاخلاق یو جرغلی دی لأتمم حسن الاخلاق. الفاظ بدل دی خو معنی دی ټول ولا یو دا یعنی زه د شو اخلاقو کمال تر رسولو اتمام کولو او د دې بیان دی پاره زه الله تبارک وتعالى راستولم او دا د هر نبی په دعوت شي قولا او عملا دا شامل وو. حضرت شعیب علیه السلام مخشه چې حضرت موسی علیه السلام تذکرہ کېدله نو هغې شي د اخلاق حسنه تذکرہ کېدله. الله تبارک وتعالى فرمای ان خیر من استأجرت القوی الامین د حضرت موسی علیه السلام امانتداری د قوت په ضمن شي حیا وغیرہ دا ټول تذکرہ الله تبارک وتعالى او فرمایله. امام ابن سیرین فرمایی د مخش زمانه کم شکسانو یعنی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه بچرنګا د دین علم زده کوله هغه دغه نمونه د ادب او د اخلاق حسنات تعلیم اخیسته. دین کم مطالبات یو مسلمان چخه کوي نو هغه مطالبات شي یو اهم مطالبه دا چې مسلمان شي اخلاق حسنه موجود وي ځکه چې هر مسلمان یو لحاظ سره دین اسلام طرف ته دعوت ورکون کېده او چې کم د دین دای وي اخته پکار دا چې د اخلاق حسنه سره خپل جان خپل عادات خپل هر شی شایسته آراسته او پیراسته دا وساتي ځکه چې یو مسلمان پہچان دغه شی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا مومنانو شی ایمان په لحاظ سره کامل ترین مومن هغه ده چې چو اخلاق په لحاظ سره چو زبردست شایسته او د حسین وي. نو چې کله یو کس اخلاق حسنه سره جان شایسته وګرځي دول اخلاق زبردست وي بیا هغه اثر د داخلي او د دول خارجي زندگی باندې زبردست وي او ډیر حسین او ډیر په اثرات دغه اخلاق حسنه والی قرآن شدی دې تذکرستا حدیث مبارک شدی دې تذکرستا نو هغه تذکرو چخه هغه اثرات تذکرو چخه ایچو ارس کولو کوشش کم. سورہ آل عمران شی الله تبارک وتعالى دا ارشاد فرمای بسم الله الرحمن الرحیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے د ما حبیب علیہ السلام الله تبارک وتعالى مهربانی سره تو انتهایی نرم دلیه کچاره ته سخت مزاج وې کچاره ته سخت زړه وې نو دا ګرد کسان چې تا باندې پروانه جان خپل نثار کوي نو دا کسان بتا خو ته دغه سه انداز باندې نو موجود. گویا اخلاق حسنه د خلکو په زړه شي د یو انسان محبت داسې ور داخلوي لکه څنګه چې غیسه په خپل نشانه باندې دا ور داخليږي. دغه سه نمونه چې شمال اول وحی رااله نو اغل وحی نزول چې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور ته تشریف راوړه نو هر خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها قسمیه بیان کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وایي والله لا یخزیک الله ابدا
ما د الله په ذات باندې قسم وي الله تبارک وتعالی به تا هرگز نه کی رسوا، بالکل به نه کی رسوا. ولې دی وجه دا چې سرکار مبارک کم اخلاق حسنه او به هغه بیان حضرت خدیجه الکبرى بیان کړه. وی فرمایل انک لتصل الرحمه، جګه چې تصل رحمی کوي، وتحمل الکلا ته کمزور ول بوج اخلي، وتقسم المعدومه او ته محتاجانو کمای هغو پاره محنت کوي، وتقری الضیف او د میلمنو میلمستیا کوي، وتعین علی نوائب الحق متفق علیه حدیث مبارک تا. او راه حق شي چې کم مصیبتونه صعوبت راځي آت برداشت کوي. یعنی اخلاق حسنه سره الله تبارک وتعالی یو مسلمان ته دنیا شي عزتونه ورعطا کوي، رسوایی څخه بچ ساتي. فتح مکه په موقع باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معافی اعلان فرمایله، نو هغه کافران چې اسلام نوم اخیستل نوم ارویدل نقصله برداشت کوله، د زړه دنیا داسې بدل سره چې هغه اسلام ته په خپل داخلېدل بلکې فوج در فوج داخلېدل، گویا هغه اخلاق حسنه سره د دو ظاهر بدل سره د دو باطن هم بدل سره. دغسې نمونه انسان چې رشته کوي او رشته د اخلاق حسنه چې سترګې پټې کی، نو دی انجام نبی علیه الصلاۃ والسلام فتنه او فساد فرمایله ده. امام ترمذی فرمای اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، چې چمال تاسو ته یو رشته رئیسی او تاسو د اغ دین او د اغ اخلاق حسنه باندې راضی یو، بیا تاسو اکثر نکاح وکړو، الا تفعلوا کچره تاسو دا کار نه کوو تکون فتنه فی الارض وفساد عریض، به بمزه کې شي فتنه امزه کې شي فساد بسره ویرسي. گویا اخلاق حسنه په بیس باندې کوم نکاح کیږي نو هغه شي برکت وي، هغه انجام بیا بخیر وي. دغه نمونه د کور ماحول مثالی جوړول شي، اخلاق حسنه خپل یو کردار دا ادا کوي. امام ترمذی یو حدیث مبارک نقل فرمایي، رسول الله مبارک ارشاد فرمایل خياركم لنسائهم خلقات، تاسو شي شسړه هغه دا چې د خپل نساء خپل کوروالو سره د شوي. گویا اخلاق حسنه د کور نن ماحول زبردست مثالی او امن و امان ساتلو شي یو زبردست کردار ادا کوي. لکور چې بار چې سړی وزي نو بار علاقه او بار معاشره شي دغه اخلاق حسنه یو غټ فیکٹر ده چې امن او امان قائموي او قائم ساتي. امام ابن ماجه یو حدیث مبارک نقل فرمای، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل من ترک الكذب وهو باطل، یو راغلی من ترک الكذب وهو باطل، چې چا جګړه شي دیل و جګړه پریشلا چې دا په نه حق باندې وو او خپل نه حق ول وجه جګړه پریشلا، سرکار فرمای بنی له فی کسر فی ربض الجنه، د دې پاره به جنت په چرم شي یو محل تیار کړل سي. ومن ترک المراء وهو محق، ایو سره جګړه دې پاره پریشلا چې دا په حق د خو دې هغه جګړه ختم کول دې پاره او امن راوستول دې پاره دې جګړه پرېړ دي. سرکار فرمایل بنی له فی وسطها، جنت په منش بده د پاره محل تیار کړل سي. ومن حسن خلقه بني له في اعلاها، او چې خپل اخلاق شایسته کړل د پاره به جنت په اعلی درجو شي محل تیار کړل سي. یعنی اخلاق حسنه د دې جګړو ختم کولو شي او امن امان قائم ساتلو شي زبردست ترغیب او اثر لري. غرض ش اخلاق آکا رشتیا ده، آکا جود و سخاوت ده، آکا عفو درگذر ده، آکا ایثار قربانی ده، آکا برداشت و حوصله ده، آکا میانه روی ده وغیره وغیره. نو دا اخلاق حسنه د یو مسلمان په داخلي او په خارجي زندگی شي خپل بهترین اثر ښکاروي. الله تبارک وتعالی د مشټول اخلاق حسنه له دولت څخه مالامال وګرځي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.